تاسو به دا ډېر هوښیار سړی دی، تاسو به دا ډېر ایمانداره سړی دی، تاسو به دا ډېر پوهه سړی دی، تاسو به دا ډېر قابل سړی دی. نن وګورئ د هغه څومره هوښیار او څومره قابل دی او څومره ایماندار دی، نن ټول ته ښکاره شوه، نن ټولې دنیا ته ښکاره شوه. زه دا نه وایم چې زه به په چا الزام ولګوم نو بس هغه مجرم شو، زه دا نه وایم چې زه به په چا الزام ولګوم نو هغه له 10 کاله قید ورکړي. خو زه دومره خو مطالبه کولی شم که نه، زه دومره خو غوښتنه کولی شم چې 9 کاله په دې صوبه کې یو پارټي په اقتدار کې پاتې شوه، هغه پارټۍ د هغې پارټۍ بعضې خلکو د هغې بعضې مشیرانو وزیرانو د هغې لویو عهدهدارو نن په 9 کاله کې څه کړي دي او څه یې جوړ کړي دي. آیا د هغې حساب کتاب پکار دی او که د هغې حساب کتاب نه دی پکار؟ د هغې تپوس پکار دی او که هغې تپوس نه دی پکار؟ زه خو ورته ننم ویم، پرون مې ورته ویلي، 2013 کې مې ورته ویلي وو چې حکومت مې ختم شو، او نن یې ورته 2023 کې 10 کاله پس هم ویم چې بالکل حساب کتاب ته تیار یو، حساب کتاب ته تیار یو. ستاسو حساب کتاب وروستو اول خپل حساب کتاب در کوم او بیا راله خپل حساب کتاب راکړئ. نن زه په دې نه پوهېږم چې پرونی خبره ټیک وه او که دا نننۍ ټیک ده، پرونی ریښه وې او که نن دروغ وي، او که نه پرونی دروغ وي او که نن ریښه وي. پرون به څه وې تاسو ته؟ پاکستانیوں जनरल बाजवा जो है इस जैसा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ मैंने पहले कभी नहीं देखा. जनरल बाजवा हमारी हुकूमत के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं. जनरल बाजवा हर मुहाज पे हमारी मुश्किलात हल कर रहे हैं. जनरल बाजवा दा और जनरल बाजवा आगा द जनरल बाजवा तारीफुना मन खत्मे दल कि चरतम हम कतल द बाजवा मामा तारीफुना वो او نن سوی نن وی میر جعفر، نن وی میر صادق، نن وی دشمن نمبر 1. کله وی ز امریکې د اقتدار نه لر کړې ما، کله وی ز فوج د اقتدار نه لر کړې ما، نه امریکې د اقتدار نه لر کړې نو فوج د اقتدار نه لر کړې. مونږ په اسمبلی کې ووټو، مونږ د ولس په ووټ باندې اقتدار نه لر کړې، بل چا نه لر کړې.